رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دا سورة آل عمران آیات نمبر 49 پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 14. آیات کریمہ کے معجزات د عیسی علیہ السلام ذکر کېدل. څلور معجزې ذکر شوې وې. یوه دا وه چې انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر، زه تاسو له د خټې نه مارغان جوړوم، هغې کې پوکي واخم، هغه په حکم د الله الوزي. دویم و ابرئ الاکمه والابرص واحیی الموت باذن الله، چې کوم پیدایشي ړوند دی او هغه زما خواله تاسو راولئ، زه په لاس راکږم، هغه به الله څه کړي؟ ټیک ټاک. دریم برګي مرض والا پچا چې ابرس بیماری وي او هغه تاسو زما خواله راولئ، زه چې په لاس راکږم، الله به څه کړي؟ ټیک ټاک. څلورم احیی الموتى، مړه را ژوندي کوم. تفسیر مظهری لیکلی دی عازر یو کس د عیسی علیه السلام دوست. عازر د دې مړ شو، عازر مړ شو. د عازر خور عیسی علیه السلام د سوال جواب وکړ چې ملګری خو دې مړ شو، ستا هغه دوست څه شو؟ وفات. شور دی که نه؟ دا پکې بند که حسنین موسم ښه دی. عازر چې دی هغه انا لله شو او هغه وفات شو. دا د عیسی علیه السلام دوست و. د عازر خور سوال جواب وکړو عیسی علیه السلام ته چې دا شان ستا هغه دوست وفات شوی دی، دې چې لاړ 3 ورځې شوی وي، یا وایي چې دې ورسېده بس پروت و، و ده ورته ویله که پاڅېږه په حکم د الله. حاضر را پاڅېده، بس الله حکم د چا و؟ د الله. خوله د عبدالله حکم د الله و. پاسې د هغې نه وروستو هغه ډېر ژوند تېر کړی، الله والا بال بچه مړه کړی دی. دا مظهري لیکلي دي. و احیی الموتى، مړه را ژوندي کوم. خو دا معجزه وه ښه. معجزات د انبیاو به منې، قرآن نه ثابت دي. معجزه کشف دا ثابت دي، او کشف دا خرق عادتي او دا هر وختي ویم نه، او دا چې دا چانه الله صادرې د نیک انسان نه کشف، دا د هغه په اختیار کې هم نه وي. یو لوی ولی د الله تعالی دی، هغه ته کشف کېږي، لیکن دا د هغې اختیار کې نه وي. دا چې اختیاري اختیار د الله وي. که دی وایي دا کشف زه په خپل اختیار کوم، دا دی بیا ګناه کوي، دی غټ مجرم دی. اختیار د چا دی؟ الله دی. او د نیکانو نه اولیاو نه دا صادریږي. نه یو معجزه ده
یو کشف دی یو علم غیب دی، دی کې فرق دی. معجزه، کشف، علم غیب. نو احیی الموتا دا علم غیب نو، دا څه وه؟ دا معجزه وه، علم غیب نو. او معجزات د انبیاو ثابت دي، الله کریم ورله ورکړي دي. عیسی علیه السلام به داسې مسلې هوارولې چې د هغه دور چې کوم ډاکټرانو ترې نه ټول عاجز وو، او دی چې په کوم دور کې راغلی هغه دور کې چرچه د څه وه؟ د طب د حکمت وه. عیسی علیه السلام الله راولېږه، هغې ټول طب څه کړ؟ تس نس. یو ډاکټر چېرته مړ دا ژوندی کولی شي؟ نشي. بس وایي ټایم یې هلته ایکسپایر شوی دی، 2 منټه مخکې ستاسو پیشنټ څه شوی دی؟ ایکسپایر شوی دی. خبره ختم. هغه ډاکټر سره د خپل ځان تدبیر هم ورله نه ورځي چې 3000 4000 فیس اخلي که نه. هم اکثر وړاندې ورځو کې چېرته چا راته اخبار ښودلو زما خیال پېښور کې ډېر قابل ډاکټر د هاړو که زما خیال د نیرو، نو هغه وایي مریض ورته ناست و او زما هغه ځای کې چې دی نو مریض د پاسه وایي لاس ور واچو، مریض ځان پسې ته راوغورځو. ډاکټر صاحب هم پرېوته، هغه چې اوچته کړه بس بیا پکې څه نه و. دغه ژوند دی، دا زمونږ ستاسو ټولو ژوند دی، دا به تیر شي، روان خبره تیریږي. نو هغه ډاکټر سره په خپل د خپل ځان بیا چل نه ورځي. کله الله والله والتفت الساق والتفت الساق. نه دلته وایي واحیی الموتا راجم دې کوم مړو لره وګوره باذن الله، په حکم د الله تعالی باندې. حکم به د چای؟ د الله. واحیی الموتا راجم دې کوم مړو لره باذن الله، په حکم د الله تعالی باندې. دا کارونه مې وکړل، خو لیکن دې کې ټوله کې حکم د الله چلېدلی دی. زما پکې اسم نشته. ګوره عیسی علیه السلام تقریبا 3 پېرې باذن الله ویلی دی. اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله یو، او وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله دا باذن الله، او انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم دا باذن الله. دیتا معطوفات وي، لکه زه ملکه پلان کې راغلی دی نه راغلی دی، ما پلان کې سرو وي، خو بیا مې او پلان کې او پلان کې راغلی دی، مې نورو سرو نه وي، خو معنا دا چې پلان کې هم راغلی دی، پلان کې هم راغلی، پلان کې هم راغلی دی، نو خبره اوږدېږي. نه پلان کې راغلی دی، نه بیا ما پلان کې پلان کې راغلی مې سره خیر کې ونه وي. تاسو پوهېږئ دیته معطوفات وي. او کلام د عرب دی کې څه دی؟ اختصار دی، مختصری. بله معجزه پنځمه وانبئکم خبر در کوم تاسو لره بما په هغه څه باندې تاکلون چې خورئ تاسو، چې تاسو کوم څه خورئ د هغې تاسو له خبر در کوم. و عیسی علیه السلام به اکثر دا شانتې ناست ماشومانو سره به ګپ لګو چې بیګا تاسو دا خوړلي دي او بیګا له به دا خورئ. ماشومان به سره ناست ورته وایي چې تاسو کور ته لاړ شئ، ستا مور او پلار دا خوراک کړی دی. وایي هغې چې به رالل، وایي مور ته وایي چې اما ما له عزیزه، وایي هغې به ورته وایي چې تا دا چا ویلي دي؟ ته خو بار وایي چې مونږ ته عیسی علیه السلام صحیح ده که نه؟ تفسیر مسری لیکلي دي. نو انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، چې کوم څه تاسو ذخیره کوئ ځان له او څه خورئ د هغې هم تاسو ته وایم. داسې ناشنا معجزات ماشاءالله. صحیح ده که وانبئکم خبر در کوم تاسو لره بما په هغه څه باندې تاکلون چې خورئ تاسو، وما په هغه څه باندې تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ ځان دپاره ږدئ، سبا دپاره، بروز دپاره، بلور دپاره، خپل ځان دپاره غله سټور کولی شي، ذخیره کولی شي خپل ځان دپاره. خیر دی، ثواب دغه دی، د ګناه نه ده. خو که ته په نیت د تجارت یو څیز اخلی هغه ته ذخیره کوې، ته غټ مجرم یې. خاص کر د خور د نوش څیزونه چې کوم دي، خاص کر اوړه شو، غنم، جوار، ګوړه، چینی، دا غوړي، دا کثیر الاستعمال څیزونه دي او دا د غریبانانو ته بیا نه میلاږي، بیا په مشکله میلاویږي.
نه چې کوم خلک دا شي ذخیره کې په دې نیت چې دا به زه اوس کېدم او ماله میاشت پس بیا ډېرې پیسې کې دا د غټ جرم د الله تعالی غټ مجرم دی. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو دا څیزونه څه کوئ؟ دا فقها لیکلي انشاءالله تاسو ته به خیر راشي د فقه په کتابونو کې دا څیزونه عام کې چې غریبانو ته څه وي سهولت اسانتیا وي. نه بس داسې لوبه شروع شي چې بس اوړه را شروع شي اول نه شروع شي بس خلک یې ږدي ګودامونه ترې ډک کړي دا شان چیني شو غوړي شو چې غوړي ګرانېږي نو ټریلې را روانې شي نه 400 کې چې ګوره صرف 400 کې هر یو دکان ته به ټریله والاړې تشېږي به او ګرانېږي. حیرانتیا خبره ده هلکه پکار ده چې داسې څه شي لږ خیر دی نه هغې بس شي بس دکانداران چې کم غټ ډیلران غټو دکاندارانو ته څه شي متوجه شي هغې شي سټور کړي سوره د پس نور هم څه شي بله لاړ شي. نه قوم امت چې دی غریبانان چې دی هغه تړتقې وي او دا خلک دا د الله غټ مجرمان دي. دی به الله له څه جواب ورکوي؟ نو وایي تاسو به ذخیره نه کوئ په دغه نیت په سټور نه کوئ چې تاسو وایئ چې دا به ګران شي سبا به څه خرڅومه ګران خرڅوم فيه ګناه کبیر دی کې غټه ګناه ده او دا انسان د الله غټ مجرم دی او اکثر دا څه شي چې هغه ګودام الله بیا ټول څه کړي او له رانه سکور کړي دا وځي بیا دی نه به ځان ساتو. وانبئکم بما تاکلون وانبئکم خبروم تاسو خبر در کوم تاسو لره بما په هغه څه باندې تاکلون چې تاسو خورئ وما په هغه څه باندې تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ د هغې هم درته ویم دا ډېره ناشنا خبره وې که نه دا خو د هر چا د وسه نه وي. کوم ځای کې ذخیره کوئ فی بیوتکم داسې نه دي ویل چې پې دوکانونه کوم یا پې سکانې کوم کور کې خلک ذخیره کوي ځان دپاره کوي صحیح ده که نه ځان له خنبې غشتي هغې کې ځان له غنم واچي فی بیوتکم ګوړه پکې ځان لږ دي خیر دی. فی بیوتکم فی سکانکم نه دی ویلی په دوکانونو کې فی بیوتکم په کورونو ستاسو کې نه خیر دی. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم نه خیر دی ورنه شر دی ورنه شر دی. ان فی ذلک لآیه ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین ان فی ذلک یقینا په دې معجزاتو کې لآیة دلائل د قدرت د الله تعالی او ستاسو هدایت دپاره ان فی ذلک یقینا په دې معجزاتو کې څو معجزات ذکر شو 5 لآیة هامها دلائل او نشانات او علامات د قدرت د الله تعالی لکم ستاسو هدایت دپاره د هدایت دپاره ستاسو دا ټول علاماتو او دا معجزاتو خو تاسو بیا مو نه منله بیا هم تاسو نه منله دا شانته به نبی علیہ السلام ته دا کارو که مونږ ایمان وروړو دا کارو که مونږ ایمان وروړو کار به پیو کو بیا به مونږ نه وروړو. موسی علیہ السلام ته وایي دا خوا که مونږ ایمان وروړو وایي ښځه خواشه ورځ لاړ به شامه دی وایي نه منو تاسو ویلي دي وایي نه منو. داسې عجیب عجیب اخلاق تېر شوی دی د الله عذاب به لیدو وایي نه منو دومره الله کلک کړي خو د جهنم دپاره هم الله څه تیار کړي دی که نه خو دا ښه ده چې موت یې نه وي تیار کړی ورله الحمدلله صحیح ده که نه کوم خوا به ځو جنت ته به ځو انشاءالله. ان فی ذلک لآیة لکم نو وګوره وایي لآیة همها نهی او قدرتونه او دلایل د الله تعالی دي لکم ستاسو د هدایت دپاره لکم کې ضمیر د خطاب دپاره دی لکم معنا څه تاسو دپاره نه دا موږ ته مو چې ستاسو دپاره او د 1400 کاله مخکې هغې ته ویل چې تاسو دپاره قرآن داسې جیبه کتاب دی ارده ورسره لګي ارده ورسره لګي مونږ ته وایي ستاسو دپاره هغې ته به وایي تاسو دپاره او رستونو ته به وایي تاسو دپاره څونه عجیبه کتاب د الله تعالی دی. لآیة لکم ان کنتم کچریه تاسو مؤمنان یا ان په معنا د از دی ځکه چې یا تاسو مؤمنان نه تاسو به دا خبرې منئ او یا ان شرطیه دی ان کنتم کچریه تاسو مؤمنان نه تاسو په دې باندې ایمان راوړئ خبرې به ومنئ معجزات په تسلیم کې غاړه به کېږي جنت ته به لاړ شي او که نه منئ نه بس وایي یار له یا پند ورکه یا د شګو پند ورکه چې دا سټې څه شي مات شي داسې وایي دا خلک بس ته کې بیا ویم وانبئکم که سر نه د آیات ویم یاره ورسولا الی بني اسرائیل
انی یقینا زه چې ما جئتکم ما راتلل کړي تاسو ته بآیات په معجزاتو سره من ربکم طرف د رب ستاسو نه انی یقینا زه اخلق پیدا کوم اخلق جوړوم لکم تاسو دپاره من الطینی د خټې نه که هیئت الطیر په شان د شکل د مرغۍ بیا هغې نه بعد کې فانفخو پوکې وهم فیه په مرغۍ کې یا په هغه مارغه کې نو فیکونو شي هغه مارغه طیرن الوتونکې خو ګوره باذن الله په حکم د الله تعالی باندې تاسو ته پرون ما ویلو هاپیره کې رونیو او هغه جوړ کو څه چلو هاپیره کې رونیو هغه څه کو هغه جوړ صحیح ده که خټه راواشه نه څه جوړ کو هغه نه هاپیره جوړ او ته پر یا پر بس منډه کو هاپیره کې رونیو دغه نه هاپیره جوړ کو و یا تخپل چته والا مال خپل تارو راکا یا مال خپل تارو راکا تخپل چته والا تاسو شو یا مال خپل چته راکا تخپل سوال تارو یا تخپل تارو والا مال خپل چته راکا و ابرئ الاکمه او جوړوما پیدایشون والابرص برګي مرض والا و احيي الموت او راجند کوم مړو لرا او ګوره باذن الله په حکم د الله تعالی باندې او بل اوري و انبئکم خبرم تاسو خبر در کوم تاسو لره بما په هغه څه تاکلون چې خورئ تاسو څه چې خورئ بیګاله به څه خورئ هغه به ورته سبا به څه خورئ هغه به ورته هلکه تاسو بیګاله دا خورئ او بل به دا خورئ دا ناشنا خبرې و ما تدخرون میاش پس په تاسو خامبه کې سګ دی ګوړه کنه غنم کنه جوار وما تدخرون فی بیوتکم پکورون استاس ان فی ذلک یقینا فدی کې په دې معجزاتو کې ذالک اشاره د معجزاتو ته ان یقینا فی ذلک په دې معجزاتو کې لآیه هامها دلائل نه علامات قدرتونه د الله تعالی دی لکم استاس هدایت د پاره ان کنتم مؤمنین کچریا تاسو مؤمنان اكو مؤمنان نه بس بیا خو لکم دینکم ولی دین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا الله زمونږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف کړي الله انده کوم د ګناهونو نو ساتي الله موږ د نفس شیطان شرارت نه وساتي عربا درس قرآن کې موږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي الله زندگی درازه فراخ کړي الله زموږ ټول حال باندې رحم وکړي څومره اوریدونکو دلته یا بهر الله ټول ناراضي شي الله د ټول زندگی درازه فراخ کړي الله زموږ مخکینه اوسنه آینده ټول دعاګانې قبول منظور کړي څومره مسلمانان دنیا کې الله هر قسم پریشانو کې گیر دي الله ټول مسلمانان د ټول پریشانونو الله وباسي څومره مسلمانان وفات شوي دي رب د ټول مغفرت فرمایي څومره مسلمانان بیماران دي الله غل صحت کامله شفا کامله ورکړي څومره مسلمانانو ته الله سره مرادونه تمناګانې جایز شرعي هغه پړه دي الله ولا برابر کړي موږ سره نوجوانان دي درس قرآن کې الله دې له خپل جوابونه مزیدار روزګارونه زړه پورې الله ورکړي مشران دي د دې تمناګانې مرادونه رب جایز خدای ولا برابر کې د خپل غیب خزانونه څومره بیماران دي د مرګور په کورونو کې خصوصا الله دغه صحت کامله شفای کامله فرمایي او څومره د پودګر شوي دي یاران دوستان کورونو کې افراد مشران کشران نوجوانان نارینه زنان الله ټول مغفرت فرمایي خصوصا عموما ټول امت مسلم الله دغه مغفرت فرمایي زمونږ ناراضي شربه د ټول اخره خاتم په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم